الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد الفاقر رجالا الله جل جلاله عما نواله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و امت ته الله جل جلاله ورځ د خوشحالۍ مقرر کړي چې انسانانو که تاسې په هر کار کې مبتلا یاست په هر کار کې مصروفه یاست د دنیا یا د آخرت ژوند ستاسو مصروفیت پر غاړه باندې اخیستی که هغه مدرسه وي که امامت مسجد وي که کاروبار زندګي وي ټوله ته الله جل جلاله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوی دا انعام ورکړي چې خود تاسې په کال کې په 12 میاشتو کې دویش کې به داسې ورځې وي چې تاسې به ټوله سره جمع کېږي خوشحالۍ وکړي. دا ستاسو خوشحالۍ شپې دي، داسې د خوشحالۍ شپې دي. الله جل جلاله فرمایي وایي چې عبادت تاسې وکړه سره عبادت بدله خوشحالۍ هغه نور او سکون ته په دنیا کې پکې نه سکون اول اختر ولوی کښنی اختر وی طول امت د نبي علیه الصلاة والسلام روزه ونیوله. الله جل جلاله کښنی اختر پکې په اختر کې هر انسان تر تازه و بیدار و برابر. ولې الله جل جلاله فرمایي وایي عبادت نور وي او خوشحالي ورته په دنیا کې ستا و بدن ته
دستاو زړه دستاو دماغ سکون راحت الله جل جلاله فرمایي چې په دې ورځ کې د دنیا څخه کټ د کوم انسان د آخرت په کار کې مبتلا یا دنیا په کار کې مبتلا چې محمد نبی علیه الصلاة والسلام هغه په دې ورځ نه دوه کار وکړ راز خپل کور ته خپل بچاو له ژوند نه کیسه وکړ تر تازه خوشاله خپل وارو په ایمان دوستان سره دوم الله جل جلاله فرمایي چې کوم انسان وکعبې شریف ته نږدې او دا یو وسوي چې په پښو باندې روان شي په شپه کې په ورځ ورسېږي یا خدای پاک دومره رزق ورکړی دومره دنیا یې ورکړې چې د خپلو بچیانو نه په قدر یوه شاته پرېږدي د بل مسلمان پور ادا کړي قرضه ادا کړي دغه انسان به الله جل جلاله فرمایي چې دا انسان بیا زما کور ته د په نورو پیسو باندې که څه هم یې زما له کوره لرې ولې پنځم عبادت پنځم فرض دا عبادت په اسلام کې حج باندې د حج عبادت ټول ادا کولو بعد دغه انسانان بیا امت د نبي علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله بیا یې ورته خوشحالي نور ورکړي هغه دعوت وس ما یو آیات وویل چې الله جل جلاله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ای خلکو آمنو چا چې په ما ایمان راوړي کونوا مع الصادقین تاسو د صادقینو خلکو تاسو په ځان کې نور پیدا کوئ په تاسو په ځان کې خوشحالي پیدا کوئ په حقیقت کې تاسو د الله دوستان له ځانه جوړوئ تاسو د الله مطلب ځان راوستل غواړئ د الله جل جلاله چې کوم چوکاټ دي د عبادت په چوکاټ دننه ځان راوستل غواړئ کونوا مع الصادقین تاسو د ښو خلکو سره سئ د مؤمنانو سره سئ اوس الله جل جلاله فرمایي یا ايه خلقه خلقكم خلق الله مفسرين كل وضع حد في وجه قبله يا ايها الذين هي هم كسانو علماء کرام فرمائے چلاوہ انسانان پر شامل دے و جنانا و پیرانان پر شامل ہے پیرانان راسد اللہ مدد راسکون مع الصادقین تاز اللہ بلیال انسان برابر یا ایوہ الذین ہین خلقو اے انسانان پر روح زمین و سدلو دمزک پر سر بین ظلم کولو اے انسانان تجدلو دعوائے آمنو تاس فرمائے مانا لکونو مع الصادقین تاس المسلم خلص وس بیا علماء کرام فرمائے چپا اللہ دینے کی اللہ جل جلاله قرآن مجید کی آیات ہوئے فکی کی مومنان مسلمانان دا خصوصاً بالخصوص پر شامل جیا الذین اے مومنان اے خلق اے مسلمانان بعد مخفل وای آمنو تاش فرمائے مانا والے اے خلقو آمنو کم خلقو تاش فرمائے مانا والے وس اللہ جل جلاله ایمان خبر وکړه دینو یا ایو الذین اسلموا اے خلق تاج فرمائے اسلام راوړي آمنو تاج فرمائے ایمان راوړي ایمان اللہ جل جلاله د انسانانو لپاره دا شرط ایسے دی دا قانون ایسے دی دس ضوابط ضابطه ایسے ده که دغه انسان په دغه شي کې شامل کړي آمنو په ایمان ځان شامل دغه انسان کونوا مع الصادقین دا به له صادقینو رښتینو خلکو سره آمنو کې الله جل جلاله په بل آیات کې په خپله تفسیر کوي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے خلقو ما جنات انسانان دغه لپاره نه دی پیدا کړی دنیا په ژوند الا يعبدون صرف عبادت الله
خالق زما عبادت د عبادت لپاره شرط دا دی آمنو انسان په ایمان کامل آمنو چوکاټ د آمنو شرط دا په انسان کې موجود دی دا انسان باندې شرط دی ایمان الله جل جلاله چې څنګه د انسان سره انسان بشکل بظاهره انسان یو ښکاره کېږي په حقیقت کې انسان بل یو دغه جسد دی د لاس او خولو پښې او سترګې انسان چې یو دغه جسد شوروونکی دغه جسد چلوونکی هغه روح دی چې په انسان کې دننه وي اوس روح چلوونکی هغه روح چې بیا څوک کامیابه کوي انسان خو یو جسد دی یو مجسم دی یو جسم دی الله په دنیا کې پیدا کړی دا جسم د کار نه کوي بل انسان کې روح نه وایي انسان مسلمان روح لاس چې کار نه په ځان نه پوهېږي په ژمي په دوی په یخ په وچ نه پوهېږي که په دغه انسان کې الله جل جلاله روح واچولی نو دا موافق وي یو دغه دی چې په ظاهر ښکار کېږي یو هغه دی چې دننه دی یو روح کې دننه بیا الله جل جلاله بیا جنا الله جل جلاله بل شی پیدا کړی چې هغه ټول کېږي ایمان انسان به تصدیق د ایمان دا په زړه سره کې د زړه تعلق له روح سره کوي چې روح دا وایي چې زړه یې خوشحالي وکړه هر کله عقل اعضای مثلث دا درې اعضا دي دغه ټوله تعبیر د زړه سره زړه مرکز د ایمان سره ایمان مرکز د روح دی ولې د جسم روح د انسان پر ایمان باندې سالم سره ایمان به باقي پکې سالم انسان وایي آمنوا بالله آمنوا بالقلب وتصديق باللسان انسان به ایمان په زړه په تصدیق باندې بیا علماء کرام فرمایي چې صرف داسې نه چې انسان آمنوا بس کامیاب یا په زړه کې دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا انسان کامیاب د زړه تصدیق باندې دا انسان په خپل باندې اقرار کوي اعلان باندې د خپل اعلان ودکړی چې انتداسي لله الحمد مشبغوش اذانو نوم د اسلام ورباندې شي بیا چې راغلو په اسلامي نامه یې راغلو حتی کې ډېر مرتلات بیا بیا د قرآن پاک او حدیثو الحمدلله بیا علماء کرام فرمایي چې صرف بیا په دې کې ایمان نه شو باقي پاک بیا به د ایمان بل شرط انسان په ځان کې راړي زړه تصدیق وشي په خوله تصدیق وشي اعمال صالحه اعمال صالحه پنځه بنیاد د اسلام دا انسان په ځان کې راکوي المول لا اله الا الله محمد رسول الله پنځه وخت لمونځ بیا هغه باندې یو میاشت په دولس میاشتو کې بیا روژه ومبارکه بیا د روژې په پای کې بیا الله جل جلاله انسان راځي چې تاسو کم کړئ خپل زکات بیا هغه باندې بیا پنځه فریضه چې هغه میاشت روان نن یې په ورځ ختم شوله ده دغه ورځ په عربو کې بعدم تتحدث دغه پنځه عبادت ارکان د اعمال صالحه وایي داسې نه کېږي چې انسان ته زړه تصدیق وکړي زه الله منم کلمه ووایي د زړه نه اخلاص او په ژبه اقرار وکړي د ځان ګواه څوک پېښ کړي د ژبې اقرار معنا دا دی چې یو بل مسلمان بل انسان په دغه بخش د انسان پر اسلام مکلف دی په اسلام مشرف دی د اسلام مني دغه اسلام دی بیا اعمال صالحه د انسان په ځان کې راړي اعمال صالحه چې انسان په ځان کې راړي دا انسان په ایمان باندې قائم ثابت سالم پاتې شوی دا د ایمان مین شرط دی په آمنو کې د ایمان مین شرط چې انسان ورشي اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه شان هغه شی هغه کسب هغه کار چې هغه انسان نه دغه ایمان اخلاصي هغه راشي هغه ټول کېږي
فساد ایمان چې ایمان ته فساد رسي ایمان خرابوي هغه د انسان په اعضاء کې د سر له اشتعال ولې بیا د پښو د مقامه کوي اول راس عقل دماغ د انسان په دماغ کې سوچ چلیږي آیا سوچ دا د الله او د الله د رسول په خلاف دی او که د الله او د رسول په ثابت په لار روان کوم انسان چې عقل داسې استعمالوي چې د الله او د الله د رسول په خلاف باندې خپل عقل ځای کوي دغه انسان هغه د ایمان چوکا کوي نسبت اعمال صالحه بیا نسبت دغه انسان به عقل خلاصوي سوچ تصور د عقل دا په ټول د اسلام سالم ثابت سره بیا دوم بیا څه اسراف بیا د اسلام د عقل څخه فورا الله جل وعلا انسان په سترګو کړي چې د سترګو رګونو په عقل کې تللی په موضوع کې تللی دغه سترګې آیا داسې نظر چې هغه څخه شهوت په انسان کې پیدا کېږي شهوت یعنی زنای نظری یا غلط نظر یا په نظر کې د دنیا حکم پیدا کول سترګو لاړې ډېره دنیا یې ولله کاش دا زما وای کاش دا زما وای کاش د فلاني کافر د فلاني ظالم د فلاني جابر پورې کوم څه وای دغه سترګې غلط استعمالول 24 घंटे دغه انسان د په اعمال صالحه کې نه پاتې په اعمال صالحه کې د انسان نشته دا انسان په ایمان مشرف نشته بیا الله جل جلاله لستغفر الله زګي انسان ته الله کړی زګ داسې یو کور دی داسې یو مقام دی چې الله انسان ته کړی که دغه زګ انسان سالم انسان دی د دغه زګ څخه الله جل جلاله فرمایي وایي چې داسې مسلمان دی چې هغه مسلمان دی دوزخ مسلمان زه دومره ځایل شي دغه ځای د زیږېدلو انسان په دغه انسان کې بیا ایمان نه پاتې کړه او هغه پوهې چې ایمان انسان یې خوشحاله کړی عقل یې تر هغو پورته ایمان سالم کړ بیا زبر داسې استعمالول چې هغه له استعمالولو سره کفر شرک بدعت یا د الله تعالی رسول احکاماتو خلاف ورزي بیان کول هغه خلاف خبرې کول یا په خلکو کې فساد بدعمي جګړې او شر پیدا کول دا هم د انسان له ایمانه بس هر ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا جلال ایمان سره تعلق سره بیا څنګه اصلاح چې الله جل جلاله انسان ضرور کوي زړه د سینې د کلم د ذکر د سب څخه ویږي کلا الله جل جلاله فرمایي و چې کوم انسان ته زمان او وخت چې په یوازې په یک نه او د ما واوري او لما عفنوا وما تولز علي پټول عمر کې وار نه راکوله نماز بغیر فزړه کې بل څوک ساتلی زما د مینه محبت بغیر بل د بل چا مینه محبت په زړه کې پیدا کړی دا زړه 24 घंटे د الله نه یاد سره د بل چا په یاد کې ساتلی یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم یا هغه مینه محبت د په زړه کې نه پیدا کړی وایي دا انسان دا کوم دی مرز په هغه چکر کې چې ایمان یې صالح بیا نه بابا انسان ته الله جل جلاله لاسونو لاس داسې کار کې استعمالول چې هغه د دین بنا په خرابې د دین هغه علي هغه ژوند هغه زندگی چې هغه د دین د نقصان سره رسېږي بیا خلاف استعمالول دغه انسان د لاس د اعضاء له وجې د انسان ایمان بیا نس الله جل جلاله فرمایي په زړه باد چې انسان ته معاملې دور کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان د خپل نس له حرام ډکوي له سود ډکوي له رشوت ډکوي حتی کې د الله تعالی رسول په خلاف یو کار کوي له هغو مال ډکوي دا انسان بیا په ایمان نشته ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان په نس کې یوه بله حرامه پرته
سلويش شپې د دغه انسان لمونځ قبلېږي، نه روزه قبلېږي، نه زکات قبلېږي، نه حج قبلېږي. یو عبادت د انسان نه قبلېږي. یو حجو پخوا چې به حجان صاحبان لاړل نو په میاشتو سفرونه به یې وکړل، بیا به هلته به ډېر وخت به یې تېر کړ. داسې به نه وو څلوېښت شپې دي، شل شپې دي، پېنځلس شپې وېزل په ډېرو وختو به کال به دورې وو، 2 کاله به دورې وو. نو یو حاجي یو کال هلته د الله جل جلاله په بیت الله شریف کې عبادت کوي. یو کال چې څه ټیم د حج شپې رانې دغه اوومه ذوالحجه رانږدې شوله، اعلان وشي په عربو کې چې 6 لکه حجاج کرام را روان، 6 لکه. دغه بیت الله شریف کې ودیوال به دغه کوم څنګ ولې خوب ولې خوب یې لیدلی چې یوه فرشته و بلې فرشتې ته غږېږي. یوه فرشته و بلې فرشتې ته وایي چې څومره خلک را روان؟ وایي 6 لکه کسان را روان. وایي الله جل جلاله د څو کسانو حج قبول کړی؟ وایي خالي د 6 کسانو حج قبول کړی. 6 لکو کې په هغه وخت کې چې پخوا به د 6 لکو ځای نه و پکې، اوس بې انتها ډېر ځای پکې شته. نو دا به کوم سن هغه وخت کې هم د دغو انسانانو حرام الفرق حرام، کار حرام، کسب حرام، چا ظلم کړی، چا د یتیمانو مال، چا سود کړی، چا رشوت اخیستی، چا بدعت کړی، چا کفر کړی، چا شرک کړی، چا د ریاکاري کړې وله، چا د نامه لپاره کړی. 6 لکو کسانو کې ویلې نو د 6 کسانو حج مبرور دی. حج مبرور، حج قبول، الله قبول 6 کسان. دغه عالم وایي زه وځلم الله په مخلوق کې وځلم چې زه اوس څه شم. هغه یوه فرشتې بلې فرشتې ته ویل دا نور کسان به څنګه کوي؟ ولې هېڅکله غم دې دا کسان نه کوي. د الله رحم دومره زیات دی، دومره زیات دی، د یوه سړي په بدله کې الله لک کسان به 6 کسان دي، 6 لکې ټولې وبخښي، د ټولو حج وبخښي او د ټولو حج قبول مبرور یې کړي. مګر قبول د الله په بدل کې 6 کسان. ولې دغه داسې ځای دی چې انسان حرام وروغورځي، دغه انسان د بیا سکون راحت نور پیدا کېږي، دغه انسان د تنګدستي پیدا کېږي. منډه وایي چې نور هم پیدا کړی، نور هم پیدا کړی، انسانان مې قتل کړي، حرام مې خرڅ کړی وی، بدعت مې کړی، سود مې کړی وی. بیا هغه بعض انسان ته الله جل جلاله پر زیات کړي، مخ شاته ذکر او دبر دغه فرض جوړ کړی. د دغو خال الله تعالی فرمایي په قرآن پاک کې فرمایي چې واحفظوا فروجهم، تاسې خپلو پرزو حفاظت وکړئ. چې کوم انسان جسم په خپل فرض باندې ګټي یا خپل حلال مال د خپل په فرضیاتو کې په زناو کې ورکړي، یعنې زنا چې مراد ده په دغو کې استعمالوي، 24 ګنټې کاروبار ژوند زندګي کوي، په دې انسان دا ایمان سالم نشته. بیا دغه انسان ته الله تعالی فرمایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بدن هغه عضوه دا جلا مشتمله ده په ساوله باندې کنیکټ تعلق لري د جسم له ایمان سره. د ایمان سالم غواړي دغه عضو اعمال صالحه دغه عضو به ثابت ساتي، دا به سالم ساتي، دا به ثابت قدم ساتي. بیا د الله جل جلاله انسان کې ایمان بیا یا ایو الذین خلقو آمنوا چا چې ایمان دا ایمان بیا وسای کونو مع الصادقین. ټول اعمال صالحه تصدیق باللسان، تصدیق بالقلب، رسو خلق ځان شامل کړي، وصل رسول بخلق سره، رسول خلق سره تعلق پیدا شخل خپل مسلمان سره عزت و قدر فشه انداز فشه سترګې کتل د هغو هویت، د هغو سوچ، د هغو نظریه په ځان کې راوستل. هغه که نه د لارې چپ و، لږ خاصه یا ساده و یا په کسدن چپ روان، بیا یې هغه کولی شي. یعنې قطعا ته خبره نه شي ورسره کولی، خصوصا بالخصوص د خپل مور پلار، خصوصا بالخصوص خپل اکا او خپل مصر عزیز کریم چې ستا مصران د خپل کور جلا هر عبادت دا له ایمان څخه ثابت.
نو اسلام شرط دی اسلام ایمان شرط د انسان لپاره ایمان شرط د ایمان تعلق په فعل سره که ایمان ثابت قدم ولې دا انسان به له روزې هم خوند اخلي له لمانځه به هم خوند اخلي له زکات به هم خوند اخلي له حج به هم خوند اخلي له کلمې له ویلو به هم خوند اخلي هر عبادت په دغه انسان ته خوند ورکوي که په کوم انسان کې دا شان نه وای دغه کارونه د اعمال چې ما بیان کړل چې له سره ونیسي بیا تر فرضیاتو پورې دغه کې خرابي پکې شوه دغه انسان په ځان کې سوچ دا کوم کار مو اکسم احترام الوصال الله جل جلاله دا لوی اختر وکړه لوی اختر دا د مؤمنانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خصوصا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره د خوشحالۍ د زیری و چې ای مؤمنان تاسو وایي وما ته روزه ونیوله وما ته زکات ما په لاره کې واقعي نفلونه وکړل تعجب منځونه وکړل صلات تسبیح وکړي هغه لپاره ما کې تشنه کړل زي اخر دا یو ظاهري په دنیا کې یو نور چې الله جل جلاله نبی علیه السلام امت کړی یو خوشحالي چې الله جل جلاله نبی علیه السلام امت کړی دا نور امتیان ته نور دا خوشحالیان او نور امت ته نور انبیاء کرام ته نور کړی ځکه خو عیسی علیه السلام وعلى دعا وکړي چې ما د پیغمبر اسلام په امت کې دا ورځ معاشره کو محترم دوستان دغه ورځ دا دار کوم ورځ چې انسان په دې کې ډېر خاص آیا زما کم کسب د الله په حضور کې برابر زما کم کار د الله په حضور کې برابر ما ته الله جل جلاله یوه شپه پر ما تېره شي دا بله شپه په خوشحالۍ یوه شپه پر ما تېره شي دا بله شپه الله ما ته چانس راکوي موقع راکوي چې انسانه روزه ده د تېره شوه په روزه کې د ما عفو وغوښتل انسانه په روزه کې د ما عفو وغوښتل زما و عبادت د ځان نه خلاص بیا ورته په ما درې میاشتې دوی میاشتې لږ شپې یعنې درې میاشتې شوال مکرم ذوالقعده ذوالحجه میانې میاشته د کوچني اختر میاشته د میانې میاشته د لوی اختر لږ د دغو میاشتو بیا د عبادت راسه بیا انسان ته غفلت کوو بیا الله تعالی فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا څنګه چې لوی اختر میاشته نه وي سره دا لږ شپې هره شپه روزه نیوله دا دومره ثواب لري که انسان چې زر ورځې روزه یوې شپې ثواب د زر ورځو روزو ثواب برابر بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان ولا سنې ذوالحجې ته د عرفات ورځې ځان او د قارون ورځې ځان ورسي د دغه ورځې روزه ونیسي دغه روزې ثواب لکه لس زره میاشتې په یو روایت کې راځي لس زره ورځې چې انسان روزه ونیسي دومره ثواب بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د میاشتې د ذوالحجې چې له اول یې ونیسي بیا ته د څوارلسمه پورې تسكن فوق تكبيرات وكيش الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد دعم تكبيرات وكيش يدوخ تكبيرات رزقوري حرش فا دادا ليلة القدر هذا شفدش فروزك هذا انسان خوشش کی تبدا شفا برابر سر دغه میاشي هذا شفا دغه شفا سر برابر عبادت محترم الانسان الله جل جلاله بیا په دې ورځو باندې انسان ته الله تعالی وصف کې تدې شي ورکړي چې انسان دومره مال جایداد ولري چې کم از کم یو نیم لک روپۍ وي ساډه باور کولې دو پنځوس نیمې تولې سپین زر لږ دا تماتي 100 باندې وتله دا یو لک 45 علماء کرام یو نیم لک روپۍ لږ وایي ولې سوناکس په کوټ کې یو نیم لک روپۍ چې انسان ولري یا د یو نیم لک روپو داسې قیمتي شی تر هغه زیات قیمتي شی په کور کې ولري چې هغه ته په ضرورت کې نه وي سبا یې خرڅې د ګټ دپاره پروت پر دغه انسان باندې اختر واجب دی لازم دی خامخا اختر بیا لازم نه ده چې انسان به دومره غټ اختر کوي چې تر اوسه به فکر هر انسان كل مقدار كل نفس هر انسان لاخبل مسؤول دا خپل مقدار وصف فيك واخره لازم ان نرج خمره بیا اخره کې بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي علماء کرام فرمایي چې دا په اخره کې بعض اتشا بعض اوشا اوله مینه چې کوم قرباني وسته اوله مینه چې روان دې ته دمه مصبوحه وای دا مرباط نه دې زبکالم ساتي
ځان به هم ساتې خورې به هم لکه په غوښ کې پاتې یوه دوم د غاړې د وینې څخه بعد د شمجۍ کې یو سپین مغز دی دا به نه خوراسي دا مکروه دی حرام په خواص بیا هم نه کوشش به کوئ له هغه له اوله کار بیا له هغه باندې چې لاړ شئ بیا په وینه باندې یو ترخې ځلیږي دا حرام دا مکروه دی کوشش به کوئ ډېر انسانانو ته دا پټانې کې دا مرداري ځای وباسي هغه مخالفات دا به روغ ثابت کاټې غورځوي دا حرام مکروه بیا به دې انسان دغه شي څخه بعد بیا به انسان شاته چې لاړ شي بیا یو خصنتین په عربي کې ورته وایي کفوري ورته وایي په اردو کې دا بلای او دا بل ذکر د شا له خوا دوه شانه دا نورو د شي دا حرام دا به انسان نه بالکل حرام انسان به کوشش کوي د دغه شان او بل محترم دوستانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو خپله قرباني شئ خواست هغه کوشش کوي یوازې قرباني کوي که بیا اجتماعي قرباني کوله بیا به کوشش کوي د انسانانو په بولي آیا داسې سړی پکې شته چې کاروبار ژوند زندګي خالي په شراب کولو کې په چرس پروین پروډون کولو کې په دشمني په شر او فساد کولو کې اعمال روان یعنی هغه کار چې هغه د شر فساد د ده کسب د ده مال ګټه دا د شر فساد ده یا سود کوي نیک کوي دا کارونه نه کول دا انسان په خپل له ځان سره ګډولی شي که دغه کارونه پکې شوی چې زیات مال د حرام صدقه د ده ګټوله بالکل یې ځان سره مه ګټو خپل خدای هم په حرام کې په خراب کې کوي د ده خدای له لپاره وکړي بل محترم دوستان ډېر انسانان داسې خپل اخرې په خپل ځای بازار کې هلک دی بازار کې په شهر کې اوسېږي مګر قرباني په کلي کې په صحرا کې دغه انسان حتی د دې لمونځ نه یې کړی هلته په کلي کې د اخرې حالات شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه انسان قرباني نه قبلېږي چې په ده باندې د اختر لمونځ واجب وي او د اختر د لمانځه نه مخکې د اخرې حالات بل محترم دوستان ډېر انسانان داسې دي ظلم کوي له حیوانو سره داسې حیوان ظلم کوي چې ناروغه وای بیماره وای ګډ وای ډېر ړوند وای ښکرې په جنګ کې چې ښکرې حیوانات په خپلو باندې جنګېږي دا ښکرې د بیخې یو روغ وتلی یا ډېر زخمي شوی یا داسې عضو داسې نقصان پکښې چې انسان یو پوه په دغه پونده باندې پوه په دا مالداري باندې پوه انسان په دا پوهېږي چې په دا کې علت دی خلک قرباني کوي وایي دا ظلم دی پر حیوان باندې او دا ظلم دی پر ځان باندې د الله په حضور کې ځان خلاصول دي و الله ته ځان پېښول نه دي په عبادت او قصد بل په ریاکاري سره اخرې کوي ما داسې قرباني ما داسې حلاله کړه داسې خلک ته تعریفونه کوي دومره قیمتي مې واخلې دومره داسې مې حلال کړي داسې مې خیرات کړي بالکل په عبادت باندې په هر عبادت کې که لمونځ وي پرده وکړه پرده پر واچوپټ یې کړه د اسماء د الله په منځ کې راز که عبادت که ذکر وي که حمد که ثنا وي که زکات وي که حج وي که اختری وي که بل داسې عبادت که نفل صدقه وي دا ټوله به پرده اچوي که یې وي په چوکاټ او په پاکټ کې باندې دا وایي د اسماء د الله په منځ کې راز دی بنده د دې شی ورته یو دغه نشي عوض نشي درکولی نو چې عوض یې نشي درکولی نو انسانه ته بل انسان زه درته تعریف بل محترم دوستان په قرباني کې ډېر خیال دغه شي ساتاست چې حیوان داسې حلال کړي چې یو حیوان چالوي چې کم از کم بل حیوان ژوندی تانور لږ ګوښه‌نشیني اختیار واست ګوښه‌نشیني اختیار واست علماء کرام فرمایي وایي تاسې حتی کې دا چاړه چې دي کې دا ابزار چې پکې تېرې کوي وایي دغه هم د حیوان تر غوږو پورې لا مه واست څه معنا چې مخامخ ته ولاړې دوی یې کوي د دغه شي کې دا ګوښه‌نشیني اختیار واست ولې دا قرباني ده او دا څه معلومه ده الله انسان ته چې زما قرباني به الله بدل قبول کړي فلاني انسان ته دا قرباني به ما ته سبب د خلاصېدو راته پیښي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انسان څومره ښه قرباني وکړي هغه انسان په اشراف په دا خپله قرباني سپورې کوي آیا دغه انسان په قرباني باندې به تېر چې به قرباني سره ورته شي جهنم نو دا ذریعه ده هلاکت څه کوي دا ذریعه ده د سبب د بچېدلو سره نو د دغه شان به ډېر ښه
او بل محترم دوستان هر فرض منځ بعد څلور څلورمې شپې پورې تر مازدیګر منځه پورې دغه تکبیرات هر انسان زده کړي. ډېر خلک شاته دا صف کې دوم صف درېیم صف کې خلک ناست تکبیرات نه وایي. بعض خلک په خبر نه وي، ځوانان بعض په خبرې فرقیان زده نه وي. یو له بل دې آلو کې چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. که چېرې انسان په کور کې لمونځ کوي، په دکان کې لمونځ کوي، پر بایبان لمونځ کوي، په مسجد کې لمونځ کوي، شرط دا نه دی چې ترجمه کوي د جمعې په ورځ کلمات وایي. شرط دا نه دی چې ته د صحرا یې که د بازار یې چې دا کلمات وایي. دا کلمات به وایه دا کلمات بهتره خبره ده. د هر فرض لمانځه بعد دا انسان د بهتره خبره دا ده چې یو یې خامخا وایي. او بل محترم دوستان پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو په دا شپو کې استغفار کسر کړئ. استغفار دی وایي و الله ته د خپلو عباداتو قبلېدو دعا یې ډېرې کوي. و الله ته د خپلې قربانۍ د قبلېدو دعا یې ډېرې کوي. ولې انسان کوشش کوي په الله باندې ځان قبول کړي، په الله باندې ځان قبول کړي. اوس محترم دوستان د اختر لمونځ وکړو. د لوی اختر لمونځ شپږ تکبیره زایت پکښې دي. نو هغه لمونځ دی لکه عام دوه رکعته نفل لمونځ چې انسان خالي خطبه یې د لمانځه بعد ویل کېږي. د جمعې خطبه د لمانځه څخه مخکې ویل کېږي، خو دغه خطبه د لمانځه بعد ویل کېږي. دا د لمانځه بعد انسان به داسې نیت لري، نیت کوم نیت به دې د زړه له خلاصه لمونځ کوم دوه رکعته د لوی اختر. نیت به دې د زړه له خلاصه لمونځ کوم دوه رکعته د لوی اختر سره له شپږ تکبیرو زوایدو، یا سره له شپږ تکبیرو زاید مه اوسه، یا خالي د شپږ تکبیرو زیاده اوسه چې څنګه تا ته اسانۍ راغلی. نیت به دې د زړه له خلاصه لمونځ کوم دوه رکعته د لوی اختر سره له شپږ تکبیرو زوایده. خاص د تا لره اقتدا په دې ځل ما پسې مخ باندې په لوري کعبې شي، مخ باندې په لوري کعبې شریفې بیا الله انسان چې څه تکبیر وتړل نیت یې وتړل. که کوم انسان دغه نیت نه یې زده کړی، دغه انسان د کوشش بیا داسې وکړي چې د لوی اختر لمونځ کوم په شپږ تکبیره زیاده سره، نو چې د مولوي صاحب کوم نیت دی هغه دغه زما داسې نیت. بل انسان چې څه نیت کوي کوشش دې کوي دغه تصور سوچ عقل دې په زړه کې دا راوړي چې زه د لوی اختر لمونځ کوم په دغه امام دغه نیت کوم. بس د لوی اختر لمونځ کوم په دغه امام پسې بیا د هغه بعد الله اکبر، بیا سبحانك اللهم، بیا ته ولا اله غیرک، بیا الله اکبر لاس پورته کو، بیا د څه خلاف. که کوم انسان بل نفس په نفس دا کوم د دې ونیول هیڅ خبره نه جوړه دی، بیا الله اکبر، بیا الله اکبر دی وایي، بیا دې څوک په خپل راپور. یا که کوم مستحب خبره ده چې مولوي صاحب الحمدلله شروع کړي، الحمدلله شروع دا خپل لاس راپورته کوي، بیا به الحمدلله ونیسئ قرأت وکړي، بیا به رقم رکوع ووسي، سجده ووسي، بېرته به راپورته شي، بیا به دغه بعد اوله الحمدلله ویل کېږي، بیا به قرأت وسي، له قرأته بعد بیا به تکبیر وسي، درې تکبیر، الله اکبر لاندې به لاس بس، الله اکبر الله اکبر درې تکبیر. په څلورم تکبیر کې به دا انسان پسې لاړ شي رکوع څلور تکبیر. دا داسې دا ترتیب نیت اسانه دی. هغه داسې وایاست نیت لازم دی هر کار چې کولاست، کوم روزه نیوله، کوم حج کولی، کوم زکات ورکولی، کوم نقل کولی، کوم صدقه کولی، کوم فرض لمونځ کولی، کوم اختر لمونځ کولی، نیت پکې لازم دی. نیت خامخا په زړه کې دې رواست. دومره خو انسان بلکل د زړه نه وځي چې په زړه کې دا وایي د لوی اختر لمونځ کوم د شپږ تکبیرو جایزه سره په دې مخامخ کوم ما ته مخه مولوي صاحب ولاړ د دې چې کوم نیت نور نه غواړي. الله اکبر چې کوم انسان ته نیت لږ ځینې کېږي هغه د سمو ظاهران وایي چې نیت کوم د کوچني نیت مې د زړه خلاصه لمونځ کوم دوه رکعته د لوی اختر سره له شپږ تکبیرو جایزه سره
خاص خدای تعالی اقتدام د په دې ځل امام بسي محمد کلو د کعبه شریف الله دا نه چې وسو بالکل د اختر په منځ کې مین رکن چې دی هغه شپږ تکبیر تر هغه هم مین رکن چې دی هغه خطبه وانه غالب الاخلاص سي بیا ولاړ څه خپل اختر عالم عبادت په مابین څه مکه خلاص دې انسان له چې منډه زموږ یا پلانې نظر لاړې یا پلانې نه وخت کېږي هغه انسان خطبه پرېږي دا انسان داسې لکه په فرض باندې چې ولاړ یو رکعت لمونځ نه کوي یو رکعت لکه منډه کړه نو ټول په تسلي سره چې اخر کې دعا وسره په خیر برکت چې کوم انسان چې د خپل مامور په هغه سره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه انسان د خپل پلورو کله مړونه یې پلار یې نیکه عزیز قریب دوست خپلوان یا خپل کور ته خپل مسجد ته نږدې ادرې هغه ادرې د دعا له که چیرې دا انسان ډېر مصروف وي مشغول یا انسان زنځي چې کوم کسان چا څه دی راغلی وای کوشش وکړي دا انسان چې له دغه ځای دې ولاړ دعا وکړي مخکې د ادرې وفات الله دعا له دعا دې څنګه الحمدلله الحمدلله چې کوي درې وخت ولاړ ولا شيء بدون كل انسان صوره التكاثر الحق التكاثر سوى الحق التكاثر كم انسان ان انزلنا في ليله القدر ده سوره الزو اغلى ده سوره وري كل شيء ده سوره نويسا الحمد لله شيء بدون ولا شيء ده انسان فر بس في شكل ده انسان ده هو بس ما في هو واري يسيروا لي بس كفر من دومره ثواب لري چې یو انسان مرشي او دا ثواب معلوم شي وای دا انسان بل کا په دنیا کې نه کوي 24 غنټه به د آخرتونو په خپل روپ سي 24 غنټه به د دعا په خپل قربان دوستان مؤمنان سي بیا د هغه د انسان لاس قرباني کول مستحب به تر خبره ده چې قرباني اول انسان چې کوي تر ټول مخکې وګورته چې ترجمه او کوشش کوي خوراک د تکشیر چې وژني بهترینه خبره ده چې اوبو ته ستژني بیا له هغه بعد بیا دې داسې ټینګ وتړي چې دا حیوان ځکه له زوره ووځي یعنې پښې دې داسې ټینګ وتړي انسان دې ونیسي چې دا حیوان له زوره ووځي چې ته چارو باندې دی د دغه په کول پکېږي نه دی د ولاړ شي نه دی پښې وڅنډي نه دی بل څه چم وکړي قابو دې کړي دغه سنت طریقه بیا سر دې د قبلې خواته کړي دا حیوان سجد قبله وخاطه وقفي بهذه التكبيرات بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر لا اله الا الله ذا تكبير ختم تري اخره كوي بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تكبيرات كذا كم انسان ده دعاء اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ده دعاء وجهي بين التكبيرات بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر که کوم انسان په خپل قرباني نه راوړل په کسابي راوړل وکسابي دې دا وایي چې ته زما وکیل یې کې حلال دا یې خبر لري کسابي راغلی القانون ته ویلي چې حلال دې دا موږ اخترای دې خلاص زما وکیل یې دا زما اخترای دی حلال دې تکبیرات وایي حضور په جواب بسم الله وایي تکبیرات وایي بیا دې انسان على الدخان الانسان کوشش کوي چې ډیر څه سور شي دا دغه ختم شي بل هغه بار چې حیوان څنګه فاتحه ورکړي بل پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو بهترین انسان په تاسو کې دی چې د امسایه‌دار کوم خیال وساتي دا خپل کور کې د پخلی شي که هغه اختر وي کني که اختر وي کني چې ستا پخلی شي د تعالی زیات ستا ته دا خبرې د امسایه‌دار مجبور دي محتاج هغه ته واسه خصوصا بالخصوص په دغه ورځ باندې انسان د خپل درېیمه حصه په دغو خلکو باندې تقسیم دا الله او رسول ته ډېر محبوب دی بل محترم دوستان چې کوم انسان و عیدګاه ته راځي بل وخت چې کوم انسان و عیدګاه ته راځي په دغه لوی اختر تکبیرات وایي الله اکبر الله اکبر لا اله جګېږي نه بل خبرې نه کوي بل تکبیر نه وایي بیا چې واپسي ځي بیا تکبیرات وایي الله اکبر تر هغو پورې کله دا اختر وي که نه چې په کور کې اختران اعلی شول شام فارغ وشول بیا د خالي خپل لمونځ عبادت روزه خپل ټیم کې بس د محترم دوستانو د عبادت ډېر خاص والله تمنزله هر عبادته والله تقبله هر عبادته الله هر عبادت بشي مگر شرط بدايه اخلاص
په مینه په محبت سره کې په شفقت سره کې مخونه وتړئ بس مخ سپورټ سره راسي دننه راسي راځي راسي دننه راسي مخونه وتړئ پیسې پورته کړئ د کونډۍ موبایلونه شان بند تاسو راسي دننه سب ټوله په مجید خالد راځي راسي دننه راسي باندې مرم دي خیر ولزم د عوام سره راځي راسي